بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 31 دی. نن به انشاءالله موږ د اسم غیر متمکن اووم قسم اسماء کنایات هم وایو او اتم قسم چې دی مرکب بنایی دا به هم وایو. اووم قسم دی اسماء کنایات. اسماء د اسم جمع ده او کنایات چې دی کنه دا کنایات دا د کنایتون جمع ده. کنایه نو یوې پټې اشارې ته وایي. کنایات پټو اشارو ته وایي. لکه خلک وایي لکه په سترګو کې پوهې کو داسې وایي خلک که نه. نو دا هغه اشارې دي که نه اسماء کنایات پټې اشارې. مطلب دا دی یو سړی دی موږ دوه کسان لګیا یو د یو دریم کس په باره کې چېرې هغه پلانې شپږ فوټه دی. نو دا شپږ فوټ هم چې وي نو دا ظاهر هم ووي چې هلکه دا شپږ فوټه دی. اوس که زه د خپل مخې ته کس ته وایم هلکه هغه اوږد کمیس والا ته آواز وکړه. اوږد کمیس والا مراد دا دی چې سړی اوږد دی نو ځکه یې کمیس هم اوږد دی. که سړی لنډ وی نو کمیس په هم لنډ وی اوږد به نه وی. یا یو سړي ته زه وایم هغه لنډ کمیس والا ته آواز وکړه. مطلب دا دی چې لنډ کس ته آواز وکړه. نو دا زه کنایه استعمالوم. ظاهر لفظ نه استعمالوم. ښکاره لفظ نه استعمالوم. ښکاره لفظ دا دی چې زید 15 فوټه دی یا 10 فوټه دی نو دا ښکاره خبره ده. اوس زه دې مخکې کس ته وایم چېره زه یا داسې ورته وایم چې هغه 10 فوټه والا دغه دی 10 فوټه کمیس والا یعنې اوږد کمیس والا نو زما مراد ته هغه زید دی. نو زه دا مخکې کس په دې پوهیږم چې اوږد کمیس والا تا ته آواز کوي. اوږد کمیس والا مطلب دا دی چې هغه اوږد کس درته آواز کوي. صحیح شوه جي؟ امید دی په دې پوه شوي. یا ورته زه وایم هغه لنډ کمیس والا درته آواز کوي. مطلب دا دی چې لنډی کس درته آواز کوي. نو دا پټې اشارې دي. نو کنایات پټو اشارو ته وایي. کنایات د کنایتون جمع ده. کنایتون یوې اشارې ته وایي. کنایات ډېرو اشارو ته وایي. نو د اسم غیر متمکن اووم قسم اسماء کنایات دي. اسماء کنایات چو معنی لکه ٹھیک شو دا موږ بار ویلي دي. نو اسماء کنایات دوه قسمه دي. یو تعلق د انسو سره وي د عدد سره د شمیر سره وي او د یو قسم تعلق د خبرو سره وي ٹھیک شو. نو چې کوم هغه شمیر والا وي که نه زه وایم یاره لس ما سره لس دي نو څه دي را سره. نو چې کم سیز را سره دی پټ دی نو کتابونو کې لیکلي یاره کم او قضا په مبهم باندې دلیل کوي. یعنی نامعلومه عدد معلومولو دپاره استعمالیږي. کم او قضا چې دي دا د مبهم عدد معلومولو دپاره استعمالیږي. مطلب دا د مبهم نامعلومه ته وایي چې معلوم نه وي. ٹھیک شوه. لکه مثلا زه وایم ما سره لس دي لس را سره څه دي نو دا لس موږ سره عدد دی. ٹھیک شوه. او چې زه ورسره قلمونه واخلم نو دا قلم لس قلمان یې راته اوس ظاهره کړه چې او لس قلمان یادوي. نو دا د دغه دپاره استعمالیږي عدد دپاره استعمالیږي انسو دپاره استعمالیږي. صحیح شوه. نو دغه دپاره یو کم استعمالیږي. نو د کم معنا ده سمره. اردو کې وایي کتنا مونږ وایو سمره. او کذا معنا ده دومره. ٹھیک شوه. کنایه از عدد. کنایت ته د عدد نه. از معنا ده نه او عدد انسو ته وایي شمیر یا هنسې. مونږ په پښتو کې وایو هنسې. هلکه دا د لس هنسې دي. صحیح شوه. لکه او بیا دا کم نه دی. کم دوه قسمه استعمالیږي. یو ته مونږ وایو کم استفهامیه. کم استفهامیه څنګه وي؟ دا کم چې دی که نه کم دا د سوال دپاره استعمالیږي. لکه زه وایم کم قلما عندک. کم قلما عندک تا سره څومره قلمان دي. تا سره مونږ به داسې معنا وکړو. تا سره څومره قلمان دي. ٹھیک شوه. نو دلته کې دا کم د سوال دپاره استعمال شو. او کم خبریه هم راځي. کم خبریه
نو کم خبریه چې دی هغه ګوره موږ بیا داسې وایو کم رجل عندي. نو د دې اوس معنا دا ما سره ډیر سړي دي. دلته د کم معنا بیا موږ کو ډیر. ټیک شو؟ ډیر معنا کو. نو دا کم خبریه چې دی که نه دا موږ له خبر راکوي. خبر زه تاسو ته خبر اورم چې ما سره ډیر سړي دي. یا زه وایم کم قلمن عندي، ما سره ډیر قلمان دي. کم قلمن عندي. یا زه وایم کم کتابن عندي، ما سره ډیر کتابونه دي. عندي ډیر دي. ټیک شو؟ عندي. یا زه نو دلته کې د کم نه وروسته دا اسم چې کله مجرور وي که نه نو یا به مفرد وي یا به جمع وي. یا به مفرد راځي یا به جمع راځي، تسنیه نشي راتلی. نو ګورئ بیا به که د کم نه وروسته دا اسم مجرور وي که نه ګوره دوه زیرونه پې وي یا په یو زیر وي. ټیک شوه؟ نو دا کم به بیا خبریه وي. دا کم به صحیح خبریه. او چې کله د کم استفهامیه هغې ته وایي چې د هغه نه وروسته یو اسم وي او منصوب وي. ښه دا وګورئ قلمن ته وګورئ منصوب دی. نو دلته کې دا کم استفهامیه دی. ټیک شوه؟ کم استفهامیه شو. صحیح شوه؟ او کم خبریه دا دی کم کتابن عندي، ما سره ډیر کتابونه دي. یا داسې مې ویلی شم کم کتبن جمع م استعمالولی شي. کم کتبن عندي ما سره ډیر کتابونه دي. ټیک شوه؟ نو دا کم کتبن یا کم کتابن وګورئ دلته کې دا مجرور دی، دلته دا مجرور دی. نو کله چې د کم نه وروسته مجرور اسم راشي که هغه واحد که جمعي، یا به واحد یا به جمعي او مجرور وي نو بیا به دلته کې دا کم خبریه وي. او چې کله د کم نه وروسته اسم منصوب راشي یا ګورئ کم رجلن عندک تا سره څو سړي دي. نو ګورئ دا کم نه وروسته وګوره دا اسم منصوب دی. منصوب حالت نصب کې دی، فتحه ده پې. نو دلته کې دا کم استفهامیه دی. او دا د کم نه وروسته چې جمع یا واحد وي او مجرور وي، مجرور که نه نو پوه شه چې دا کم خبریه دی. ټیک شوه؟ او کذا معنا د دومره عندي کذا و کذا رجل، یا عندي کذا و کذا قلما، عندي کذا و کذا قلما. ټیک شوه؟ ما سره دومره قلمان دي. ما سره دومره قلمان دي. کنایت از عدد، دا د عدد نه کنایت دی. دا کنایات چې دی که نه دا د عدد دپاره استعمالیږي. او کیته و زیته کنایت از حدیث. حدیث خبرو ته وایي، خبرې ته، خبره. ټیک شوه؟ کنایه حدیث چې دی دا خبرې ته وایي. او کنایت چې دی دا اشارې ته وایي، اشاره. او از په فارسی کې معنا ده نه، اردو کې وایي سه. صحیح ده جی؟ کنایت از حدیث د خبرې اشاره ده. ټیک شوه؟ نو کیته و زیته لکه سمعتو کیته و کیته، ما داسې واورېدل. ټیک شوه؟ نو د کیته معنا هم ده داسې او د زیته معنا هم ده داسې. ټیک شوه؟ نو زه وایم سمعتو کیته و کیته، ما داسې واورېدل. ما په دې خپلو غوږونو باندې داسې واورېدې، ما داسې خبرې واورېدې. او زیته و زیته نو داسې به وایو قلتو زیته و زیته، ما داسې خبرې وکړې، ما داسې ووې، ما داسې خبرې وکړې. ټیک شوه؟ نو زیته و زیته قلتو زیته و زیته. او سمعتو کیته و کیته، ما داسې خبرې واورېدې. صحیح ده؟ امید دی په دې به پوه شوي یې. نو دا اسماء کنایات دي او دا تاسو په 70 نمبر درس کې په علم النحو کې کتی شئ. هغې کې ما ډېر تفصیلي ویلي دي او آسان مې ویلي دي او مکمل مې لیکلي دي په پښتو کې. نو هغې نه سکرین شاټ واخلئ، ځان سره یې لیکئ چې کومې خبرې دي. او هغې کې مثالونه ورسره مې د هغې بیا ترکیبونه هم کړي دي. نو هغه خبرې تاسو په علم النحو کې 70 نمبر درس کې کتی شئ. اوس راځو د اسم غیر متمکن اتم قسم لا، او دا اخیری قسم هم دی د اسم غیر متمکن. اتم قسم دی مرکب بنایی. که تاسو ته یاد شي که نه نو دا مونږ په مرکب غیر مفید کې ویلی دي.
مرکب غیر مفید کې موږ درې خبرې ویلې دي. یو پکې مرکب اضافي ویلې دی، یو پکې مرکب بنایی ویلې دی، یو پکې مرکب منع صرف ویلې دی. نو مرکب بنایی چې دی کنه هشتم د اسم غیر متمکن اتم قسم مرکب بنایی، مرکب بنایی دی، مرکب بنایی دی. چون لکه 11 لکه 11. نو دا 11 په اصل کې دی احد و عشرون. نو ګورئ دا احدن ځان لا یو لفظ دی، د دې معنی د یو او د دې واو معنی د او د عشرون معنی د لس. نو مونږ کلم د یو لس د پاره داسې نه وایو یو او لس، دوا او لس، درې او لس، دا بالکل مونږ نه استعمال. مونږ وایو یو او لس ته مونږ وایو یولس. د اوس د یو او لس نه به زه یولس څنګه جوړوم؟ نو یولس جوړولو لپاره به ته د دې د منځ نه دا واو ختم کړي. نو کله چې ته دا واو ختمې که نه نو مونږ وایو یاره په دې عشرون کې دا واو متضمن دی، په دې عشرون کې دا واو پټ شو، دا واو چې دی دا په دې عشرون کې پټ شو. په څه کې پټ شو؟ په عشرون کې. نو کله چې دا په دې عشرون کې پټ شو دننه که نه نو دلته کې د احدن نم دا تنوین ختم کو، یو زبر ورکو، او د عشرون نم تنوین ختم کو نو یو زبر ورکو. نو دې نه یو لفظ جوړ کو. اول د دې واو نه مخکې بیا لفظ او د واو نه وروسته بیا لفظ. نو بیا چې کله دا واو په دې عشرون کې پټ شو دننه که نه دننه پرې کې پټ شو بس، نو بیا د دې عشرون نم تنوین ختم کو، د احدن نم تنوین ختم کو او د دوانو نه یو جوړ کو 11 عشره. نو دا اوس پورا یو لفظ شو. مخکې دا جدا جدا الفاظو، اوس یو لفظ شو. موږ ورته وایو یولس، یا اردو کې وایي 11. ٹھیک شو؟ دقه شان 12 دی، 14 14 11. نو دا د احدن و عشرون نه جوړ شوی. 12 دا 12 ته وایي، دا د 22 نه جوړ شوی. 13 دا د 23 نه جوړ شوی. 14 دا د 24 نه جوړ شوی دی. ٹھیک شو؟ داسې تر د 19 پورې. نو دغه ته مرکب بنایی وای. او دا مرکب بنایی چې دی کنه نو دا به ممیز جوړیږي په ترکیب کې. ښه ممیز. او دې دپاره به بیا یو د دې نه وروسته به یو اسم راځي به منصوب وي. نو هغه به د دې دپاره تمییز جوړیږي. نو بیا دا ممیز او تمییز دا به د جملې یو جز جوړیږي. لکه ګوره 11 دی کنه سوره یوسف کې حضرت یوسف علیه السلام خپل پلار ته خپل خوب اوري، یعقوب علیه السلام ته خپل خوب اوري چې بابا جان ما د شپې داسې خوب ولیدو، انی رأیت 11. نو یولس څه مې ولیدل؟ کوکبن. یولس ستوري مې ولیدل. نو دا کوکبن چې دی که نه دا 11 دا یولس دا ممیز شو او دا کوکبن ورله تمییز شو. تمییز. نو دا ممیز او تمییز دا به بیا د جملې یو جز جوړیږي. ښه د جملې جز جمله دا به جز جمله جوړیږي. صحیح شو جی؟ امید دی په دې به تاسو پوه شوي یې. په 71 نمبر درس کې به په 70 نمبر درس کې به تاسو اسماء کنایه ډېر تفصیلي به بیان کړي دي، هغه وګورئ. او په 71 نمبر درس کې به په علم النحو کې 71 نمبر درس کې تاسو مرکب بنایی وینئ. هغې کې ما د 11 نه واخله 19 پورې مکمل دا انسی چې دي د دغې ما د دوو الفاظو نه یو لفظ جوړ کړی دی. ٹھیک شو؟ هغه به مو ګورئ. نو تاسو په دې باندې بیا ډېر زیات ښه پوه شئ. علم النحو کې 71 نمبر درس کې مرکب بنایی دي او په 70 نمبر درس کې اسماء کنایات دي. تفصیلی می بیان کړي. امید دی په دې هم تاسو پوه شوي یې. خو بهرحال که تاسو بیا ډېر ځان پوهول غواړئ او هغه په پښتو کې آسان الفاظو کې لیکل غواړئ نو بیا تاسو په علم النحو کې 70 نمبر درس وګورئ او د مرکب بنایی دپاره 71 نمبر درس وګورئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس دی او په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، خصوصا زما شیخ ادریس شهید رحمه الله هغه خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک د شهادت اعلی کم مقام ورکړی دی چې الله پاک یې قبول کړي او الله پاک ورله جنت الفردوس نصیب کړي
او د هغې هغه علمي صفات او علمي کمالات او زهد، تقوا، پرهیزګاري، اخلاق، هغه ټول صفات الله مونږ ټولو شاګردانو لی راکړي. نو مونږ د هغه شاګردان یو، په مونږ باندې د خپل شیخ سایه وه. او تاسو چې څومره زما خبرې اورئ نو زما ملګري م یئ، زما رونه م یئ، زما خویندې م یئ او زما شاګردان م یئ. نو په تاسو باندې هم د هغه شیخ صاحب کم برکات دي هغه تاسو ته ملاویږي. نو تاسو هم د هغه په شاګردانو کې راځئ. نو امید دی تاسو زموږ شیخ صاحب او موږ په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس په اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.